او بل عام قسم داسي عموما خلق داسي کوي چې اول احرام وتړي لاړ شي عمرې لا د عمرې نیت وکړي بیا چې کله ته کې عمره برابر کی عمره داینه بعد ځان آزاد کی احرام لري کی دی آزاد شي داینه بعد چې کله د حج ورځ راشي بیا دی دوباره بل بیا احرام واچي بیا نیت وکړي د حج لپاره دغه د حج تمتع ویل کی نو فرمایي داغه د پاره نیت داسې دی اللهم انی اريد العمره فيسرها لي وتقبلها مني دا دې لومبه د عمره لپاره اراده وکړي چې عمره برابر شي روز بیا د حج راشي اتم ذل حج باندې بیا دې دوباره نیت وکړي اې لپاره دوباره احرام واچي محترم عارض مدا کو چونکی لومبه عام زموږ د پاکستان نه چې خلک جی په دغه طریقه باندې دي حج تمتع والو حج کوي لومبه د عمرې نیت وکړي بیا هلته کې احرام لري کې روزې پکې ډېري ځکه دا یو ډېر ګران کار دی هغه احرام چې دی اچولي پای کې وخت تېرې دا ډېر ګران دی یو خوا ګرمي بل خوا تکلیفي دا احرام خپلې پابندۍ هم دي د هغې هم خیال ساتل پکاري عام مسلمانان حج تمتع کوي لومبه احرام وتړي د عمرې دپاره د احرام خپلې پابندۍ دي مونږه تیر پیرم دا خبره ذکر کړې وه د عمرې او د حج کله ورځې رانږدې شوې خصوصا د حج ورځې نو مونږ دا مسائل باید ذکر کړي نو محترمو چې کوم کس نارینه دی دی به احرام اچي د میقات د داخلېدو سره به دی د میقات داخلېږي میقات حدود ته ویل کېږي چې د کمې نه مخکې بغیر د احرام نه تلل دا منع دي دا هر ملک دپاره ځان ځان علاقې دي د ګیر چاپېره طرف نه څه د مشرق د طرفه راځي څوک د مغرب د طرفه راځي څوک د شمال څوک د جنوب د طرف نه د مختلفو طرفونو نو د هر چا لپاره خپل میقات دی نه یو مقام دی د هغې نه به دی بغیر د احرام نه نه اوړي نو چې دی د هغې نه مخکې احرام اچي نو احرام څه ته ویل کېږي احرام دو صادرو ته ویل کېږي خو چې دومره چې ستا بدن پکې پټ وي ښکاره کېږي پکې نه نرۍ دومره نه چې په دې کې بدن ښکاري نو دې وجې نه یو صادر دا لاندې د نامنه واله لاندې کونډو پورې دا کونډې پکې پټي چې دا پکې پټي وي لاندې چې هر څومره ځوړند دي خو چې ګیټې پکې ښکاري او یو صادر داسې چې هغه انسان څنګه صادر تاوي دغه شانتي انسان نسی صادر تاوي چې کله بیا دې هلته کې طواف کوي نو د صادر یو پولیس کې به د ښي طرف نه لاندې راتاوي او داسې بېغاړي دا خلاص به ښکاري دا خلاص ښي مټ ښي اوږه دا به ښکاري نو محترمو احرام د نارینه لپاره دا دی احرام هغه واچولی شو تلبیه به ووایي تلبیه احرام دا اچولو نه مخکې چې پکار ده چې دی حاجي او عمرې والا کس د غسل کړي لمبلي د بدن صفایي وکړي د هغې نه بعد 2 رکعاته د شکرانې نفل وکړي 2 رکعاته نفل وکړي چې بھئی زه الله پاک ما باندې رحم وکړو ما یې ځان ته وغوښتم په دې باندې انسان 2 رکعاته نفل ادا کړي سنت عمل دی د هغې نه بعد احرام واچي او د احرام نه بعد تلبیه ووایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک دې تلبیه بار بار ویل پکار دي ناسته باندې په ولاړه باندې روانېدو کې کېناستو کې بچ انسان وي د یو عمل نه بل عمل شروع کوي بیا تلبیه دی وایي نارینه لږ په تیز اواز باندې زنانه به ځان سره ورو وایي یو خدای احرام شو او دا د احرام ابتدا شو د زنانه لپاره احرام څه شی دی خپلې ګنډلې شوي کپړې د زنانه احرام دی
چې بده کې بدن نه ښکاري داسې کپړې نه چې بده ډېرې ټیټي ډېرې تنګي یا ډېرې نرۍ پای کې بدن ښکاري نو داسې دامنه ښکلی لباس چې هغې کې بدن نه ښکاري د هغې سر پکې پټي د هغې د بدن اندامونه پکې پټي دا زنانه لپاره احرام دی نارینه او پیزار چې کوم پخپو کوي چې په دې کې مخامخ د خپې د پاس غټ هډوکي چې کوم ښکاري دا پکې ښکاري دا پټ نه وي څنګه چې عام چپړې استعمالوي دا چې داسې دي بندې سپلې په شان چې نه عام خلک دا هوایي غونډه کې چې کوم پیزار دی دغه استعمالي چپل دغه ډېر بهتري یا دې په شان سپلې ځان له جوړ کړي دغه پکاري د هغې نه بعد محترمو زنانه به تلبیه په قلار وایي ځان سره یې پټ وایي دا به چغې نه وایي ځکه دې اواز دا ستر دی پکار چې څومره په قلار وي دومره بهتر دی میقات ته ورسېدل د میقات نه بعد چې دغې نه مخکې څه شوي احرام تړلی شوي بعضې وخت کې اکثر بعضې کسان په خپل ملک کې یا په ایرپورټ باندې په کور کې احرام ونه تړي نیت ونه کړي بیا چې کله ایرپورټ ته لاړ شي بعضې خلک هلته وکړي که هلته مو ته ور یاد نه شي یا مقنی یا ځای نو بیا خلک چې کله جاز د میقات ته ورسوي لږ ساعت مخکې اعلان وشي چې بھئی میقات دومره کیلومیټره فاصله کې پاتې دی تاسو مخکې عمرې والا حج والا احرام وتړئ ځان برابر کړئ نیت وکړئ دا مخکې نه وي نو بعضې وخت کې اکثر عمرې والا حاجیان چې ځي نو دومره ځایونه هلته بیا نه په جاز کې چې هر یو کس لاړ شي او زر احرام وتړي هغه محدود ځایونه یو څو د باترومونو شکل کې ځایونه هغه بیا ډېر تنګ او ډېر پای کې بعضې وخت کې احرام بالمازم نو بهتره خبره ده چې سړی مخکې نه وتړي تیار روان شي د کور نه بهتره ده که کور نه بیا د ایرپورټ نه بهتره ده او د تلبیه وی بار ځان سره وی دې نه بغیر وخت نه تېري به دا زیات ویل پکاري فرمایي چې کله انسان دا شروع کړي فرشتې مو سره تلبیه شروع کړي لبیک دا ورته فرشتې مو یې لګي چې کله انسان دا تلبیه شروع کړي او دې د میقات نه واوړېده بیا ځان رسوي باقي د لارې بلاشي مزل دی کوټ کې کوزېدل دي بیا په اطمینان سره ښه په قلاره باندې ښه په ایثار او محبت او قربانۍ سره مخکې تلل جنګ جګړې نه تعدي کول نه پکار یو بل دګي ورکول نه پکار ځکه ته د الله عبادت ته روان یې دغه عمل دا د قربانۍ عمل دی دا عمل دا د ایثار عمل دی یو بل سره د همدردۍ مظاهره پکار ده د جنگ جګړو والا عمل نه دی پکار چې کله بعضې وخت سړی د ایرپورټ باندې عملې سره په جګړه شي بعضې وخت سړی په چې کوم ایجنسو والي د هغوی سره په جګړه شي لیټ شوی او ناوخته مو کور راباندې و لانکې دي او ډنګرې دي په دې خبرو باندې جګړه نه وي پکار بیا ورسېدې عموما چې مونږ خلک ځي حاجیان عمرې والا هلته مونږ بوځي او هوټل ته بوځي هوټل ته بوتلو هلته پکې دمه وکړي د احرام چې کومې پابندۍ د هغې به خیال ساتي بلډینګ کې د هغې پورې دمه دې وکړه ستړی وي آرام دې وکړه راپاڅېدې بیا روان شه لاړ شه حرم شریف ته لاړې نو لومبې مطاف ته انسان ورسي که مطاف کې نه نو برانډې دي ځایونه دي مختلف پای کې طواف شروع کی او طواف د شروع هغه د حجر اسود د طرف نه ده حجر اسود طرف ته ونی غدريږي داسي او هغه د مخ کې کلنډي سره لاس لګي هو ډیر اولاد او بهتره ده خو چونکې رش زیادي نو لاس لګول لازمي نه دي ځکه استعلام نه پای کې کولول دي سلام کول دي وتا نو دا لازمي نه چې ته خامخا خپل کې دا بار دا ما مخکې ویلي دي او مثلا دا یاد ساتل پکاري اکثر زمون خويند مند زنانه چې کومه ته الله پاک توفیق ورکړي لاړ شي نو دا یو خبره کوي روي
ماشپک پیرے وی حجر اسود خپل کو پای کې ما او تا نارینه د پاره چې حجر اسود خپلو د دې طرف جزونو هم په غړو د کو باندې انسان لاړ شي او چې بیا دروځینو د خپل خپې په نیمه ګنټه کې خپل لاندې نه لګي بر رواني د خلکو په میاس کې بر وړاندې چې زنانه ذات دا زید ورنه وځي او حال دی نو نه دی پکار ځکه بل پردي نارینه سره بدن لګي دا حرام دی منه دی او حجر اسود خپلول دا سنت عمل پیغمبر اسلام کړی دی نو دیو جنا دا لازمی نه دي چې خامخا به کې استلام کولر نه دا سه لازم ته خامخ کو هغه کول کو دا چې دا کول دا لازمی نه دي موږ اکثر خويند مې دا یو غلطي کوي نارینه نشو کوي زنانا ډېر په دې کومې کولا ځکه یو پوهې نه چې دا کار ډول لازمی دی دا لازمی نه دی دا دغه متبادل بل عمل شتا چې لا تبارک سلام ودوږي او هغه لاس بیا خپل کی په دعا الله سبحانه بهرحال محترم دا غنه شروع شو یو طواف دی کو یو پر یو چکر دا یو طواف یو چکر وته ویل کی اصل کې طواف وو چکر دی بیا دی بل بیا بل دی دوران کې رمل دی استباده دا صادر د وګي د لاندې د خطر د لاندې ترخ کې راړول چې استباع ویل کی او بل یو څو قدمونه دالک پچاک چاک کې خودل او د پهلوانانه مظاهره کول دې ترمل ویل کی د دې دا پکار دا په کې نه کیږي دا رمل داسې دا هغه شکل ځکه رش ډیر زیات منډه پکې نه وایي کیږي اوسره پاسې هغه شکل جوړول د رش د وجه رش زیات بیا وانه طوافونه وشو دي یو طواف و چکر یو طواف ادینه بعد مقوا او ټیمو چې ټیم مکروه نه نو بیا د مقام ابراهیم سره خواته یا د هغې طرف نه خوا دشا دار دی کی زیت ملاو شو هلته کې 2 رکعاته د دې مونځ کول 2 رکعاته دا ذکر دی دا واجب عمل دی دا دی وکړي شي کدا ټیم کې موقع نه بل ټیم دی بیا وشي خیر دا ټیم مکروه اوقات نو بیا د دې په ځای بل ټیم هم کوي محترم دا غي نه بعد مقام ابراهیم سره 2 رکعاته مونږ شو دا غي نه بعد بلال شي سعی بکې د صفا او د مروه وچه کړی دي د صفا نه شروع شي مروه ته بیا صفا بیا مروه بیا صفا د صفا نه شروع شو په مروه باندې وچه کړی برابر شي د دې نه چلاړي دا یو چکر شو واپس چراله دی ته دا دویم چکر شو فادي طرف ته مروه هغه طرف ته چې دا برابر شو دې ته ویل کېږي عمره په دې باندې عمره برابر شو بیا به حالت کوي سر به کل کوي سر به کټا کوي ناری نه زنانی نو لک شان دی اختد د سر د یختونه په کینچه باندې یخت کټ کی بده د احرام نه آزاد شو او چې کله د اراده او د حج بیا ورپسې د اتم ذل حج پورې انتظار دی چې هغه په سباو هغه هفته پسو کله څو دی پسو نو دی بیا د هغه انتظار کې د هغه نه پس بیا حج شروع کی الله رب العزت ټول ته د عمره سعادت را نصیب کی